د پاکستان د فوج د ترجمان ادارې ISPR مشر لیفټیننټ جنرال احمد شریف د پاکستان څو پوهنتونونو ته تللی دی او دغلته د محصلینو د ګرمو او نرمو سوالونو جوابونه ورکړي دي. یا د دې وی چې د پاکستان بیلابل اهم پوهنتونونه وخت په وخت د بیلابلو موضوعاتو په اړه متعلقه مشرانو او ماهرانو له دعوت ورکوي چې په پوهنتون کې موجود د نوي نسل د الکانو او جنکو بیلابلو پوښتنو ته جوابونه ورکړي. اکثره پوهنتونونه د دینی مسلو لپاره نامتو علماء کرام، د ساینسي مسلو لپاره ساینسدانان او د سیاسي مسلو لپاره سیاستدانان او د فوجي او امنیتي مسلو لپاره فوجیانو له دعوت ورکوي او هغوی د پوهنتون په بلنه ورځي او د نوي نسل د سوالونو جوابونه ورکوي. په پاکستان کې د هر محکمې ځان له ترجمان موجود دی او که د هغوی په حق له څه پوښتنه وشي یا د سپیناوي ضرورت پیښ شي نو عوام یا صحافیان د متعلقه محکمې یا ادارې د ترجمان سره رابطه کولی شي. د ګیس، صحت، بجلی، بلدیاتو، سپریم کورټ، های کورټ او د داسې ډیرو ادارو ترجمان یا PRO موجود وي او عوامو ته د سوالونو جوابونه ورکوي او که څه مسله راوچته شي نو د خپلې محکمې له لوري د هغې وضاحت هم کوي. ان تر دې چې د سپیکر او د سېنات د چیرمن د سکرټریټ هم خپل ترجمانان موجود وي، دغه شان که د سپریم کورټ او های کورټ په اړه ضرورت راپېښ شي نو رجسټرار د هغې د وضاحت او جواب دپاره موجود وي. په جمهوري ملکونو کې اکثره د جواب دهۍ عمل ډیر مضبوط وي او د هر ملک هر اداره او محکمه عوامو ته جوابده وي. همدغه شان فوج هم د خپل موقف یا وضاحت لپاره یو اداره لري چې ISPR ورته وایي او د هغې مشر د لیفټیننټ جنرال د عهدې یو سرکاري افسر وي. نن سبا دغه محکمې مشر لیفټیننټ جنرال احمد شریف دی. که څه هم چې د پاکستان فوج د دفاع د وزارت یو ذیلی محکمه ده او وزارت دفاع د هغوی له لوري د جواب ورکولو حق لري، خو که خبره نیغ په نیغه د فوج او د فوج د سرلښکر په اړه وشي نو د هغې جواب ورکول یا وضاحت کول د ISPR ذمواري ده. زمونږ په ملک اکثره یو ټکی استعمالیږي چې هغې ته اسټابلیشمنټ وایي چې خلک ته صرف د فوج مراد اخلي، خو په اسټابلیشمنټ کې فوجي او سیول بیروکراسي ټوله شامله وي او که موږ صرف فوج یادو نو هغې ته ملیټري اسټابلیشمنټ ویلی شو. په پاکستان کې ملیټري اسټابلیشمنټ ډېر مضبوط پاتې شوی دی او څو ځله په ملک مارشل لا هم لګولې ده او په دې ملک 40 کالو نه زیات نیغ په نیغه حکومت هم کړی دی او په جمهوري حکومتونو کې ملیټري اسټابلیشمنټ یا فوج ډېر مضبوط کردار هم ساتلی دی او داسې ډېر وختونه تیر شوي دي چې چا د فوج نه تپوس کولو جرأت هم نه درلوده. خو چې څومره جمهوري اقدار مضبوطیږي نو د نورو ادارو په شان فوج هم عوام ته جوابده کیږي او د نوي نسل یا صحافیانو په ذهن کې چې د فوج په حق لا کومې پوښتنې را پیدا کیږي د فوج ترجمان د هغې جواب هم ورکوي او وضاحت هم کوي. البته که د فوج یا د فوج د سرلښکر نه نیغ په نیغه پوښتنه ونه شي یا د هغه نه وضاحت ونه غوښتل شي نو بیا فوج لا د موقف ورکولو ضرورت نشته، بیا وفاقي حکومت پویشه او دغه پوښتنه پویشه. خو د څه وخت نه لیدل کیږي چې په ځینو خبرو کې نیغ په نیغه د فوج یا آرمی چیف نه پوښتنې کیږي یا وضاحت غوښتل کیږي چې ظاهره خبره ده د هغې جواب به د فوج ترجمان ورکوي. مثلا د پاکستان تحریک انصاف بانی او پخوانی وزیر اعظم عمران خان په دې وروستیو ورځو کې د پاکستان د فوج سرلښکر جنرال سید عاصم منیر ته پرله پسې 3 پرانستي خطونه ولیکل چې په میډیا او سوشل میډیا خپاره شول چې په هغې کې د فوج او د فوج د مشر په کردار او کارکردګۍ یو شمیر پوښتنې اوچته شوې وي او د فوج د مشر نه یو شمیر غوښتنې هم شوې وي. لکه څرنګه چې دغه خطونو کې نیغ په نیغه د فوج سرلښکر مخاطب شوی نو دغه جواب نه حکومت ورکول شو او نه د دفاع وزارت، بلکې باید چې د دې ټولو خبرو وضاحت د فوج ترجمان وکړي او جنرال احمد شریف هم دغه کار کوي او که د جنرال احمد شریف په دغه کار څوک اعتراض لري نو باید چې بیا د فوج نه نیغ په نیغه مطالبه ونه کړي بلکې وزارت دفاع او حکومت سره د کار ولري. بل اهمه خبره دا هم ده چې په 21مه پیړۍ کې د جنگونو شکل بدل شوی دی او اوس د وسلو پر ځای د قومونو په ذهن سازی کار کیږي چې د دې لپاره میډیا او سوشل میډیا کارول کیږي. د هر ملک دشمن ملک لومړی دا کار کوي چې د حریف ملک عوام مایوسه او د خپلو ادارو پر ضد ولمسوي چې په هغوی د عوامو اعتماد ختم شي او دغه ادارې د عوامي حمایت نه محروم شي او کم ملک چې په دغه کار کې کامیاب شي نو نیم جنگ یې وګټلو ځکه چې فوجونه د عوامي مرستې نه بغیر
د خپل ملکونو دفاع نشي کولی. لہذا دشمن ملک به لومړی ګزار دا کوي چې د ملک د سلامتۍ د ذمہوارو ادارو او عوامو ترمنځ درز او غلط فهمي را پیدا کړي او همدغه کار د پاکستان پر ضد روان دی. د دې نه مخکې د زبرځواکونو دا تجربه په لیبیا، شام، عراق، سودان او یمن وغیره کې کامیابه شوې ده او په دې طریقې دغه ملکونه لتاړ کړل. زبرځواکونه په دې خبره پوهیږي چې پاکستان یو اټومي قدرت دی او یو پیشور او ډیسپلن او مضبوط فوج لري، ځکه د جنگ د لارې پاکستان راپرځول ګران دي. خو هغوی کوشش کوي چې پاکستان د دننه نه ډټ کړي او خصوصا د پاکستان فوج د عوامي حمایت نه محروم کړي او قوم تقسیم کړي. په دې لړ کې زمونږ د ځوان نسل په ذهنونو کې داسې خبرې ورپوک وهل شوې دي چې بیخي بې بنیاده دي. خو بیا هم زمونږ د ځوان کول په ذهن کې دغه سوالونه ګرځي راګرځي چې هغه ته په دلیل او منطق جواب ورکول ډیر ضروری کار دی. زمونږ ځوان نسل د فوج په حق لا داسې ډېرې غلط فهمي لري چې د هغې حقیقت سره څه تعلق نشته، خو د یوې مخصوصې ایجنډې په بنیاد د هغوی په ذهن کې ور اچول شوي دي. او که دغه پوښتنو ته په دلیل او منطق سره جواب ونه ویل شي، نو ځوان نسل به دا سوچ ولري چې د هغوی په ذهن کې چې څه ګرځي نو همدا حقیقت دی. که څه هم چې سنجیده خلک د پارلمان بالادستي غواړي او په سیاسي چارو کې د فوج د لاسوهنې تل مخالف پاتې شوي دي او اوس یې هم مخالف دي، خو د فوج د کردار په اړه ډیره مبالغه آرایی او ناوړه پروپاګاندا هم کیږي چې د هغې وضاحت کول د فوج د ترجمان ذمہواري ده. او که زمونږ د فوج اوسنی قیادت ځان د سیاسي چارو نه لري او ځان جوابده ساتل غواړي، نو د دې نه بله د خوشحالۍ خبره نشته. اوس دا د سیاسي ګوندونو ذمہواري ده چې فوج د سیاسي چارو نه بهر وساتي او خپل مسلې د پخپلو کې پخپله حل کړي. لہذا